غیرتمند مسلمانانو تاسو دا ویډیو وګورئ. الله دا بابا چې دی دا زما اسقر دی، باچا رحمان امیر سي. نو ویډیو په دې تاسو ته ساده کړه چې ګورئ د زړه دوره ورته شوې، دونه بیمارۍ په حالات کې بیا هم مونځ نه قضا کوي، بیا هم مونځو نه قضا کوي. نن موږ وګورو په وړه وړه خبره مونځ قضا کوو، خوا د مالی خوا د بچو په تربیت کې او په لهو لعب کې بیړه د غرقه شي په داسې ژوند چې په هغې کې مونځ نه وي، په هغې کې د الله جل شانه نافرماني په داسې زندګۍ زه څه کوم؟ زه الله جل شانه څه دپاره رالیږلی یم؟ صرف خوړلو څښلو دپاره. هغه د انداز خان امیر صاحب خبره وی په ما او په چیرچڼ کې بیا څه فرق پاتې شو. کو زما مقصد د زندګۍ صرف خوړل څښل ګټلي او باتروم ته تللي، نو ما او هغې مرغۍ کې څه فرق پاتې شو؟ هغه هم خپل ضروریات پوره کوي، خپله تقاضا پوره کوي، خپل خواهشات پوره کوي، خپله خېټه مړوي، خوري څکي او بس باتروم یوز کوي، او ما هغه کې بیا فرق پاتې نه شو. نو عزتمند مسلمانانو په هر حالات کې مونځ پرېښودل نه دي پکار. او حدیث کې څه راځي؟ وی چې څوک قصدن آمدن مونځ قضا کړي داسې شو د مال په اعتبار سره، د نقصان په اعتبار سره داسې شو لکه د خپل اهل و عیال، د مور او پلار، بچي ښځه، مال دولت، شهرت، عزت ټولې تباه و برباد شو، دی وی یوازې پاتې شو. نو څومره نقصان چې په دې کارونو په تباه کېدو باندې پکار دی، د دې نه زیات نقصان په مونځ پرېښودلو باندې پکار دی. نن زه په وړه وړه خبره مونځ پرېږدم، ای د الله بنده اخر به زما څه کېږي؟ اخر به الله جل شانه ته حاضرېږم نه؟ زما په دې دماغو کې څه پراته دي؟ دې کې دماغ دی کوبوس دي چې خپلو ضروریات دپاره ښه سوچونه کوم، لیکن مونځ دپاره سوچ نه کوم. چې په داسې حالات کې یو بابا مونځ کوي چې زړه دوره ورته شوې ده، بیا هم مونځ کوي. نو زه ښه ټیک ټاک یم، ښه په څلورو اندامونو روغ یم، ښه صحتمند یم، بیا مونځ نه کوم. خپل ځانونو رحم وکړه، الله تعالی یې د عمل کولو توفیق نصیب کړي. الله دې موږ کې عقل پیدا کړي، موږ ډېر قمقلي چې مونځ په وړه وړه خبره